نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم پارات دریم نمبر آیت ددی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربطونه مناسبت دارو چې په مخکې آیاتونو کې د یتیمانو د مال احترام بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د یتیمانو د جان او د عزت احترام ذکر کیږي. د جاہلیت په زمانہ کې یتیمانانو سره یتیمانانو زنانو سره خلکو نکاح کول. کله به د حسن د وجې نه د هغې سره نکاح وکړه او مهر به ورته کم ورکړه. کله به د مال د وجې نه د یتیمې زنانه سره نکاح وکړه چې دا مال ما ته ملو شي او د کوره دا مال ونه شي. نو کله به د حسن د وجې بغیر مهر او کله به د مال د وجې بغیر د مهر د یتیمې سره نکاح کوو او بیا په هغې باندې چې ظلمونه وکړو. نو الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د یتیمانانو زنانو سره د انصاف او تعلیم ارشاد فرمایي چې یتیمه زنانه ستا په تربیت او پرورش کې پاتې شوه ته د هغې سره ظلم زیاتې مه کوه چې بله زنانه په نکاح باندې اخلي او هغې ته مهر ورکوي نو چې یتیمه دې په نکاح واخیست هغې ته مهر ورکړه. یا بله یو حسن والا زنانه په نکاح باندې اخلي هغې ته مهر ورکوي نو چې یتیمه زنانه حسن والا په نکاح اخلي هغې ته مهر ورکړه. دا نه چې یتیمه ده او تا نه د حق تپوس ونشي کولی نو مهر ته نه خوري. یتیمانانو سره زیاتې به نه کړي. که یتیمه ده او پلار یې نشته تپوس درته نشي کولی نو زیاتې به نه کړي. او که مثال تا نه زیاتې کېږي د یتیمې سره د نکاح په معامله کې تا نه زیاتې کېږي یا مهر نه ورکړي یا په نور ظلمونه کېږي بیا تا ته اختیار دی د یتیمې په ځای باندې د بلې زنانه سره نکاح وکړه چې ستا دپاره حلال دوو سره نکاح کې دریو سره کې څلورو سره کې چې انصاف کولی شي او که نشي کولی نو د یوې سره نکاح وکړه. که د هغې سره نشي کولی نو د وینځې سره خپل ګزاره وکړه. دا ضروري نه ده چې ته یتیمه په نکاح واخلو ته یې په خامخا زیاتې کې بله زنانه په نکاح واخلو. په دې آیت کریمه کې د څلورو زنانو د نکاح متعلق الله پاک اجازت ورکوي چې یو نارینه څلور زنانه په نکاح باندې اخیستی شي یوه دوه درې څلور په یو وخت او که نه یو پکې طلاق کې نو بیا بله هم اخیستی شي خو په یو وخت کې په نکاح کې څلورو زنانو نه زیاتې زنانه په نکاح کې مسلمان سړی آزاد نشي ساتلی زیات څلور ورځې. د دې آیت کریمه دو جماعتونو استدلال کړي. یو تینا خوارجو کړي دي او بل تینا روافضو یعنی شیعگانو کړي. د خوارجو په نسبت نکاح کې په یو وخت کې نه
جائز او د روافضو په نسبت په نکاح کې په یو وخت کې اتلس ښځې ساتل جائز لیکن دغه دواړه اقوال د قرآن نه خلاف لأنه على قولهم د قرآن د قانون خلاف او د اتلس سوالهم د قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاد نه خلاف کله چې د آیت کریمه نازل شو یو صحابي دی حضرت غیلان ابن مسلمه رضی الله عنه داغه په نکاح کې په دغه وخت کې لس بیبیان او چې کله د زیات بیبیان حرمت نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل چې سلور پکې منتخب کړو او طلاق ورکا د سلور نزیات په نکاح کې وسو شي شیعگان یا خوارج نه یا اتلس په نکاح کوي دا د قرآن نه خلاف اوس په دې کې یو مسله چې سړی ته د سلور خود د نکاح اجازه ملو نو دې زنانه ته ولې د دوه خاوندانو یا د درو یا د سلور اجازه نه ملایي اکثر دا بے حیا زنانه دا سوالات علماء کوي چې تاسو مسلمانان وایي چې خد تمام ټول حق ورکړي نو سړی له مسلور غوږی ورکړي او خد له یو ورکړي دا خلک دا خبرې کوي چې د دین په لحاظ سره بیکار نو د دې مبارک علماء یو څو جوابات ذکر د ټول اول ک زنانه یو شو خاوندان دوا درې سلور نو د دې په نوبت څه طریقه د یو سړی با تقاضی د ضرورت وی البابل وی زمان پر دي نو بیا به زنانو کله د چوټي مسلې د هغه په چوټي یو سړی وی ځان پر خراب شو هر وخت په جنگ جګړې فساد اتفاق په چلته نه دا برکت دا محسوسات د دې چې خدای یو له سړی په کې په سره جګړې وکړي ویم فساد دا چې دا سړی حاکم بادشاہ او دا زنانا دا رعایا او محکومه نو دا یو حاکم با رعایا ډیر کیږي لکه بادشاہ یو دو رعایا نو کران ډیر داس کیږي خدا څنګه چې کیږي چې رعایا نو کر دیو دي او مالکان دې دوتري تکه چې ته بیا فساد راځي یو مالک وی چې زما کار وکي بل وی چې زما وکي جګړه وکي دا د عقل د خلاف دا چې بادشاہ دی ډیر وی او غلام یا نوکر دی او که زنانه یو شو خاوندان بدري کې بیا فساد درې چې زنانه کچري خاوندان دوا درې یا سلوش مدد یې خزي چې بچي پیدا شي دا بدچاو د بچی دا نسب په د چا ویلا په د چا شي په یو وخت مثال د یوې غیر سلور مړونه دا بچی په چا دا اول بوي د دویم بوي د دریم بوي د سلور بچی په د سلور نه یو کې د یو خاوند نه یو بچی د دوه خاوندانو یو بچی دا بچی اوس منسوب چا دي بل د دې بچی د میراث معاملې ولا چا لکه مثال بچی د چا سبا مگر میراث وړي نو چې سلور خاوندان او خزه یو او بچی یو پیدا شو دا بچی به د چا میراث وړي کله یو وړي هغه زماز ویني بل کوئی زمان دا مسله خراب یا فساد چرته پیدا شو چې خزه یو ودو سړي دی خاوندان دی او سلورم نقصان دا سلورم فساد چې کله زنانا حامل کیږي دا د یو نو د دې دریو خاوندانو یا زیاتی دوه خاوندانو حق ضایع کیږي هغه وی زمونږ نه حامل شي یو نه حامل کی د نور نه بنشي د نور حق ضایع دا فساد ال راغی چې خځه یو دا او خاوندان دي او بل پنځم غټ فساد
دا ښځه خاوند چې رشته کې دا د ژوند تېرولو او د اتفاق او د آرام لپاره او چې ښځه یوه وي او خاوندان ډېر وي نو کور به جوړ آرام پاتې شي که نه هر وخت کې به جګړې لانجې فسادات هر وخت کې به لانجې یو به وي زه کور کې دمه وکړه بل وایي که نه ما سره بازار ته چکر لږ بل وایي زما دغه خدمت وکړه بله دا فساد به کله وي چې ښځه یوه وي او خاوندان ډېر او کنا ښځه یوه وي او خاوند یو وي نو بس خدمت دی کوي اتفاق دی جوړ به راشي قرآن کریم چې کوم منشا او مقصد د زنانو د انسانانو د پیدا کولو دی د جوړې د اطمینان هغه آرام اطمینان هله حاصلېږي چې ښځه یوه وي او خاوند یو وي او کنه داسې نه بیا د قرآن کریم چې کوم منشا ده لتسکنوا الیه آرام اطمینان هغه آرام اطمینان بیا نه حاصلېږي نو ښځه به یوه وي خاوند به یو وي خاوند غم کېږي درېیم کېږي څلورم کېږي ښځه یوې په دې غم کېږي درېیم کېږي چې څلورم کېږي یو سړی دی د څلورو ښځو نه بچي دي د ده د بچا خو نه دي نسب هم معلوم دي میراث هم معلوم دي جګړې هم دي شریف جنانه برابر داسې کېدی شي نو د یو سړي د اجازت د ډېرو ښځو میلاو شو د دوو درېو څلورو خو ښځې ته اجازت د یو خاوند نه علاوه د بل خاوند نشته چې یو خاوند یې موجود دی دا خو د دغې خلکو هغه جواب چې کوم خلک چې دا آزاد ذهن واله دي او په اسلام پسې اعتراضات بیا الله جل شانو فرمایي چې تاسو انصاف کولی شئ دوه درې څلور ښځې او که انصاف نشئ کولی ظلم زیاتې درته کېږي نو په داسې صورت کې بیا په یوه ښځه ګزاره وکړئ او که په دې کې مو تکلیف وي او انصاف نشئ کولی بیا په وینځه باندې ګزاره وکړئ د نکاح په معامله کې سړي ته اجازت د څلورو شو خو د وینځو په معامله کې سړي ته اجازت د ډېرو یو سړی د شل وینځي هغه مال لیکل یو سړي سره یو سیکل دویم هم اخیستی شي دریم هم اخیستی څلورو پنځم نو د وینځو په صورت کې اختیار دی چې څومره وینځې ځان اخلي په پیسو سړی مالدار دی ډېرې وینځې اخلي سړی غریب دی یو وینځه دی اخلي هغه مال خو د نکاح په معامله کې آزادي کوي او که وینځه په نکاح کې راولي د څلور نه د زیات اجازت قرآن کریم نه دی ورکړی او بیا الله پاک فرمایي چې کله تاسو دا زنانه په نکاح باندې واقعستی تاسو دې خپل مهرونه ورکړئ د زنانو چې کوم مهر دی مهر ورکړئ که دې زنانو ته په خوشحالۍ باندې خپل مهر پرېښودو ما تا ته خپل مهر معاف کړی بلکل اخیستی که دې ورکړي او معاف کړي که دې نه ورکړي او معاف کړي نه اخلي ټیک نه دی خو حق یې دی ورته ورکړه چې معاف یې کړي تا دپاره اخیستل بیا جایز دی نو الله جل شانه فرمایي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى او کچره تاسو یریږي چې تاسو به انصاف ونه کوي په نکاح د یتیمانو کې یتیم په نکاح باندې خپل انصاف نشي کوي اوس بس کې فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ پس تاسو په نکاح باندې واقع هغه زنانا طَابَ لَكُمْ چې جایز دي تاسو لپاره بل په نکاح په یتیم چې زیاتې کې داغه لخداره چې بغیریت کې په بل په نکاح باندې طَابَ لَكُمْ چې حلال وي تاسو لپاره د طَابَ علما دوه معنی یو دا چې دا زنانه ته په نکاح اخلي دا به تاسو حلال په نکاح به او دین دا چې دا زنانه په نکاح باندې اخلي دا بستا خوخه په نکاح باندې به اخلي دواړه معنی علماء کړي حل دا چې تاسو حلال او یا استا خوخه ځکه نکاح دا د ژوند کې راول د پاره دا اوس څورلې ګاډي نه چې دیوالو کې وروخلي سما به خرڅ نه دا ژوند کې راول د پاره په کار دا چې دا سې رښتو کې تاسو حلال وي او استا خوخه وي چې ژوند کې سبا برابر من النساء زنانون مثنى دوا وثلاث يادري ورباع ياسلو دلتداو پمانا او حضرت امام سید العابدین رحمت اللہ علیہ فرمائی دلتداو پمانا دا او یا دوا یادری یاسلو دا چه بنی که دوا او دری او سلو دا دیر نانا
مسلو نه بچتیږي فإن خفتم پس که چرتا سیری کہ اللہ تعدلو چه تاسو انصاف کو نکی فواحدتا نفس تاسو نکو کی دیوی زنان سرا او ما ملکت ایمانکم یادا غبین سر چه مالکان نیستاسو خلاسنا ذالک ادنا اللہ تعولو داڑیر نزدیر چه تاسو اقتل کیو نکی واتن نساء صدقاتهن نحلا تاسو ورکی زنانو تمہر ندوی نحلتن تخشالے بان فإن جبن لکم کچر پریگی دا زنانو استاس دفارا عن شیء سمال سمہر منہو دی مہر دخلی سین نفسن تخشالے بان مہر دی باغی کی تب خوشالے بان سپریگی بس پریدی فکلو بستا سپری دا زنانا چه تمہر کم پریخود حنیئن پجائز طریقے سرچ پدی کی گناہ نشتا مریئن او پدی کی بیماری نشتا خوشالے باندې خوري واقع دعوانا